أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. د سورة نساء 37 نمبر آیت ده. مخی آیت مبارکی کے اوپر میں چې د والدینو سره، د رشتہ دارانو سره، مسکینانو سره او د گاونډیانو سره او د مسافرو سره تاسو احسان کوئ. او کم خلک چې پاو کی تکبر دی او هغوی خپل تعریفونه کوي، دسی خلق الله تعالی نه خوښي. مختالا فخورا، دی آیت مبارکه کې دا مختال او فخور تکبر کون کی او خپل تعریف کون کی دا وی چې دا منافقین دي. د دوی نور وضاحت او تشریح کوي. فرمای الذین، دا تکبر کون کی او فخر کون کی دا هغه خلق ته یبخلون چې دوی بخل کوي، شومتیا کوي. ویأمرون الناس بالبخل، او خلق تم د بخل کولو، د شومتیا کولو خلق ته هم حکم کوي. خلق ته تاسو هم اسی پیسې مزه کوي او کبل سړی چرتا د نیکی کار کوي، سخاوت کوي، نو دی با بغیر د تپوس نه دنه بچا تپوس نه کړي، دی براشي هغه ته شروع ولګي. دا د خپل بچو مستقبل جوړ کا او رنگ رنگ وختونه په خلکو راځي، مختلف حالات په انسان راځي. که سبا د پتا باندې مشکل حالات راشي نو تو بیا سکے چاته به ودرېږي. نو په دې طریقې باندې خلک د سخاوت نه منع کوي او بخل طرف ته راکاږي. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، او الله تعالی چې دوی لکم خپل فضل ورکړی دی، مال، علم او دین، نو هغه پټی یعنی خمالدار دی، وسی زیات کیږي او د لباس، د خوراک، د استوګنه، د سورلی، هغه د مال مطابق نه ده. وسی د ډیر کیږي او د په د باندې د هغه مال هغه اثر نه ښکاري. نو دی د خپل مال هغه پټی او د دې مال د پټولو وجه دی چې دی زکات نه ورکوي، قربانی نه کوي، واجب صدقات نه کوي. نو د مقصد دی چې یعنی زما سره شته دی نه، د دې وجې نه زه هغه زکات نه ورکوم، واجب صدقات نه ادا کوم. د هغې وجه دا ده چې زما سره شته دی نه، نو دی دغه خپل مال هم پټوي
دا هم په دغه مختال او فخور کې راځي. او که د سره علم دی دی هغه علم پټي، نو که د سره دین دی نو دی خپل دین پټي. نو فرمایي چې ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، او پټي هغه نعمت چې الله تعالی ورکړي دته د خپل فضل نه. واعتدنا للكافرين عذابا مهینا، او تیار کړی دی موږ د کافرانو د پاره سپکون کې عذاب، شرمون کې عذاب. او دینا شرمون کې عذاب دا کافرانو منافقینو ته الله تعالی ورکړي. نو دا صفات د منافقینو بیانېږي. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، دی آیت کې د دوی مزید قباحت ذکر کړي چې یو طرف ته د نیکی په ځای کې په خرج کولو باندې دی په خپلم نه خرج کوي، او کبل خرج کوي نو د هغه هم لاس نیسي. او د ریا په وخت کې چې کوم وخت کې پوهېږي چې یاره په دې ځای کې په خرج کولو سره زما نوم کېږي او دې باندې ډېر ښه ویلیو جوړېږي، نو په هغه ځای کې دی بیا خرج کوي. نو فرمایي چې دوی خرج کوي خپل مالونه رئاء الناس، د خلکو د ښودنې دپاره. او دا چونکې منافقین دي نو د دوی د هر کار منشا خپل ځان او چاپیره خلکي. د هغې وجه دا چې د دوی په الله تعالی باندې ایمان نه، نو وجه ذکر کوي ولا یؤمنون بالله، دوی په الله باندې ایمان نه راوړي، د دوی په الله یقین نه، د یقین نه کېدل له وجې نه د دوی هر حرکت دا د دوی د ذاتي مفاداتو او د خلکو سره تعلق ساتي. ولا بالیوم الاخر، او نه د دوی په آخرت باندې یقیني، آخرت باندې ایمان نه راوړي. او دا هر ریا، یعنی د انسان نه چې ریا سرزدیږي د هغې بنیادي وجه دغه یا خدا منافقي نو په الله او په آخرت ایمان یي نه، او که دی مومن یي نو د ده په زړه کې د الله تعالی استحضار نه وي، د ده په زړه کې صرف خپل ځان او خلق څه چې ښکاري دا د ده په نظر کې د ده هر حرکت نقل و حرکت دا د ځان او د خلکو د توجه د حاصلولو لپاره. ومن یکن الشیطان له قرینا، او هغه څوک چې شي شیطان د هغه دپاره دوست، یعنی دا منافقین خلک دا خپل دوستان د نیکۍ نه منع کوي او هغوی ته د بخل ترغیب ورکوي. نو داسې دوستان چې کوم هغه یو بنده د نیکۍ نه منع کوي نو دا شیطان دی انسی. او که چېرې انسی شیطان نه او د ده په زړه کې وسوسې راځي نو دغه شیطان جني دی. نو فرمایي چې څوک شو شیطان د هغه دپاره دوست فساء قرینا، نو دا شیطان ډیر بد دوست دی. دغه شیطان که دا انسی دی او که جنی دی دا به دی هلاکت ته رسوي. او بل آیت کې بیا راځي چې دا انسان با
د قیامت په ورځ باندې د ډیر غم او غصې د وجنه دا خپلې ګوتې په چیچلو باندې اخوري او دغه خبره به کوي چې یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای افسوس دی چې ما پلانې خپل دوست نه وی جوړ کړی. هغه زه چې دی نو د هدایت نه او د سمې لارې نه ګمراهۍ طرف ته ورسولمه او نن زما دا انجام جوړ شو. الذین هغه کسان یبخلون چې دوی شومتیا کوي ویأمرون الناس بالبخل او خلقو ته حکم کوي د شومتیا کولو ویکتمون ما آتاهم الله او پټي هغه نعمتونه چې ورکړل دوی ته الله تعالی من فضله د خپل فضلنا واعتدنا او تیار کړی دی مونږه للکافرین د کافرانو دپاره عذاب مهینا عذاب شرمون کې. والذین او هغه کسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل رئاء الناس دپاره د ښودنې د خلکو ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر او دوی ایمان نه راوړي په الله باندې او نه په ورځ د آخرت باندې. ومن او هغه څوک یکون شیطان چې شو شیطان له د ده لپاره قرینا دوست فساء نو ډېر بد دی قرینا دوست. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.